ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو ټولو ناول خو زه خپل طرفه نه او کوي قوم خپل قوم طرفه نه چې د څومره خلک راغلي دي، مختلفو قومونو نه خلک راغلي دي، مشران هم راغلي دي، علما کرام هم راغلي دي، زعما هم راغلي دي، نوجوانان هم راغلي دي. د دې ټولو خلکو د زړه د کومو قوم طرفه نه او د کورنیو طرفه نه او خپل طرفه نه شکریه ادا کوم. چا سره به لوس میلاو وي، چا سره به لوس نه وي میلاو، په هغه باندې معذرت هم کوي. مزرت او ادا ده چې د کوم تکلیف څه قوم ته رسېدلی ده، د کورنیو ته رسېدلی ده، په دې کې تاسو موږ سره شرکت وکړلو او غمرازۍ مو وکړله. تاسو په راتلو باندې موږ ته ډېره لویه تسلۍ وشوله. الله دې تاسو ته دې بدلې دنیا کې هم نصیب کړي او آخرت کې هم نصیب کړي. دویم ګزارش یې ما دا ده، نن د کوم ظلم شوی ده، نه کوم بربریت شوی ده، د دغې ظلم او بربریت په خلاف باندې کوي قوم متفقه فیصله کړې ده. فیصله یې دغه کړې ده چې حکومت ته موږ 3 ورځې ټیم ده، په دغې 3 ورځو کې خپل پوزیشن واضح کا. قبل فرض په ښې طریقې باندې راغللې، عزت طریقې باندې راغللې. کوي قوم ډېر عزتمن قوم ده، کوي قوم ډېر غیرتي قوم ده. بیا د دې عزت هم ته وګوره، بیا د دې غیرت هم ته وګوره. خو نه که بیا داسې وي چې ته ولګېږي لکه داسې شونید ده او خبرې داسې راغلي دي او داسې ریپورټونه راغلي دي چې دوی دا وایي چې نه دا خو بم بلاست و، کله وایي چې نه ماټر ګولاوه ده انون طرفه نه راغلي ده، خلکو طرفه نه راغلي ده. ګورې دا یاد وساته، انتظامي ته دا خبره کوم، سکیورټي ادارو ته هم دا خبره کوم. ظلم وکړي بیا خپل ظلم نه وروسته کېږه ما، بیا کومه غلطۍ وکړي غلطۍ نه وروسته کېږه ما سره شواهد دي، تا ذمه دارانو ما سره منلي ده چې دا غلطۍ موږ نه شوي ده. نن ته څرنګه انکار کوي، په کومې خبرې باندې ته انکار کوي چې دغه ماټر ګوله ده موږ نه ده ویشته، بل طرف نه راغلي ده. زه دا گزارش کوم کوي قوم طرف نه او د ټولې جنازې په توسط باندې دي، ټولو خلکو په توسط باندې انتظامي ته هم دایم، سکیورټي ادارو ته هم دایم. 3 ورځې ټیم ده، خپل پوزیشن هم واضح کا، په عزت باندې راشه، په قدر باندې راشه. بیا ته کوي قوم قدر هم وګوره، کوي قوم عزت هم بیا ته وګوره. درېیمه خبره یې ما دا ده چې کوي قوم چې څومره هم مشران دي، کومه کمیټۍ ده د قوم طرف نه فیصله ده د مشرانو طرف نه، سبا 9 بجې دغه کم مسجد د مسجد بلال دې کې به مشران جمع کېږي او آینده دپاره کوم لا حمل وي. ما به دا که انتظامیه ولګېدله، حکومت ولګېدلو، ځان یې پوه نه کړلو، بیا داسې هم نه ده چې موږ خپل ځان تپوس نشو کولی. بیا داسې هم نه ده چې ته ما سره ظلم کوې او زه به خاموش ناست یم. بیا داسې هم نه ده چې ته به ما سره زیاتی کوې او بیا به مو تا ته سترګې غړو. آیین او قانون څه کم حدود ما ته ښودلي دي، هغې کې دننه ما څه کم حق ته انشاءالله هغه حق به زه استعمالوم. او صرف دا نه، د څومره قومونه دي لار بار، د ټولو قومونو موږ سره رابطه کړې ده او د قومي فیصلې هغوی دا کړي دي چې کوي قوم کومه فیصله وکړله هغه فیصله صرف یوازې د کوي قوم فیصله نه ده، بلکې د دې ټولې ضلعې او د ټولو قومونو فیصله ده. بیا یاد وساته، بیا به داسې احتجاج وي چې بیا به ته خفه وي چې لکه بالفرض داسې نه وی شوي، نو دا به ډېره ښه وه. ما به درخواست دا وي د تاسو په توسط باندې هم انتظامي ته او سکیورټي ادارو ته څه کم کار ده کړی ده، خوله سنډه ما یو طرف ته بل طرف ته مه کېږه. څه ده کړي دي راشه ښې طریقې سره د کورنیو سره کښېنه، د قوم سره کښېنه، خپله غلطۍ ورته ومنه. هغې نه بعد به انشاءالله د قوم او د قومونه بیا په عزت باندې هم پوهېږي، په هرې خبرې باندې هم پوهېږي. مونږ دعا دا ده چې الله تبارک وتعالی دغه شهدا او شهادتونه قبول او منظور کړي. دې کورنیو ته یوه خبره زه کوم، مه خفه کېږئ، مرګ حق ته مرګ به خامخا رسي. همدغې شهادت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې تمنا کړې ده، وی کاش که ما ته الله مرګ راکړي، شهادت راکړي، بیا هم ژوندی کړي، بیا ورته شهادت راکړي. نبي علیه السلام د شهادت تمنا کړې ده، انبیا علیهم السلام شهادت تمنا کړې ده. او دا امو تاسو کوم بچي دي کشران دي، دینه لوی لوی استید لري دي. 2 ورځې مخکې شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب رحمه الله هغه سره څومره زیاتی وشولو، هغه سره څومره بربریت وشولو. مونږ به صبر کوو، مونږ به برداشت نه کار اخلو، پر امن به اوسېږو. دا قوم پر امن ده، مخکې هم پر امن و، اوس هم پر امن ده، بیا هم پر امن ده. خو لیکن که چېرته ته بیا په صحیح لارې باندې نه رسي، نو بیا قوم به خامخا فیصله هم کوي او آیین او قانون دننه څه کومه خبره بیا وشوله، بیا به انشاءالله هغې باندې مخې ته ځي. د ورسو ته مونږ درخواست
درخواست هم دا ده چې الله دې تاسو ټولو ته صبر جمیل نصیب کړي دغه ورثه ما سره په خپله باندې میلاو شولو او ویلو چې بالکل موږ د الله په فیصلې باندې صبر ده الله تبارک وتعالی دوی ته صبر جمیل ور نصیب کړي په جمع دعا وکړئ الله دې شهدا او شهادتونه قبول منظور کړي د میډیا ولا خمو د دهشتګرد ثبوت کړي او چې دا دهشتګرد دي د میډیا ولا تاسو سوال کوم دا خبره مو هغه ځای کې خبره کړې وه په احتجاج کې هم دا خبره کړې ده اوس هم دا خبره کوو لا دغه شهدا په همدغه ځای باندې پرته وي را دي شي څوک د ماته ثابت کړي یو د ماته ثابت کړي چې دغه دهشتګرد ده څوک د ماته دا ثابت کړي چې دا انتها پسند ده بیا هغې نه بعد انشاءالله موږ دوی سره ولاړ یو که دوی دغه ثابته کړله خو که داسې نه وي او بې ګناه خلکو سره داسې ظلم او زیاتی شوې ده نو دې تپوس به انشاءالله د قوم خامخا کوي په جمع سره دعا وکړئ الله حاضر جمع منته رحم وکړي په دې جمع کې چې